سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. محترم حاضرینو، انسان پیدائشی جاہل دے، پیدا شدے نہ پوئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ وی تاو چنمین دو دخیٹو نروتے تاسو جاہلان وے نہ پوئے دے. لا تعلمون شیئا. دی مرحلین آرسو گروتی دی کہ ڈاکٹر صاحب دی کہ انجینئر صاحب دی کہ مفتی صاحب دی کہ دیر مشہور خطیب دی ریلوے سائنسدان دی پار چاہدہ مرحلہ تیر سے. لیکن اللہ یو مہربانی کرے، احسان کرے، دلے اسباب دا علم ورکو. کدا دنیا دار الاسباب دی. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. دیتا اسباب دا علم ہوئی اور دلو سرا سڑی علم راضی. کتو سرا علم راضی اور دارنگی دے نفس بی عقل پائے کی سوچ کولی. مخی عقل خرابی نو بیا قتلم سے نشی گولیں اور دلم سے نشی. مارکل جد انسان جاہل لینا پوئے دے اللہ تعالیٰ اسباب دے علم ورکڑی. بیا علمونا دو قسم دی. ایک دا اسباب خود سے رشتی خدا بے استعمالی کم دے گئے جدنا عالم جوڑ شی دا پویا راش نائی کیا دا کور ماحولی مور پلاری وینی گوری اوری دیو انسانان کو یو دی. اچھا دا انگریزے پا ماحول کی لویشو نا انگریزی ویلی شی پختو نشی ویلی اور سوک دا پختو پا ماحول کی لیشی نا پا انگریزے پختو پوئی پا انگریزے نا پوئی. علمون اتبا قسم دی. یو داوی چی دیو دی جن دل اللہ زندگی ورکی واللہ لم تسمری. ذکر انسان لگا سنگ جی بخفل وجود کی اختیار نشتے دسی بخفل بقا کی نشتے. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون.
الله وی ستا په دې هر څه زما قبضه ده، ته ګورې نه تاله ما عمر درکړو، صحت مې درکړو، هغه مې د نه واغشت، په ځان پویم نه ملا دې راټیټه شوې ده، کونټۍ دې لاس کې راواغشت. الله تعالی انسان له دنیا کې زندگی ورکوي. د دې زندگی دو ضرورت دي، یو دا چې د نسل باقی پاتې شي او چلی هغې لپاره الله تعالی دله واده او د نکاح نظام جوړ کړی. دیو جنا واده د منزل نه دی چې چا واده کو بځې پوره شو، دا یو ضرورت دی. دینا بغیر د انسان نسل نه چلی. د جسم او د خواهش هم یو تقاضا ده. دویم د ده د بقا دارومدار دی په خوراک کاک باندې، په موسمونو باندې، په لباس باندې، پوره یو نظام. د سره یو دا علم پکار دی چې دې وځان له دنیا د ژوند ضرورتونه څنګه پوره کوي. جامې به څنګه جوړي، څنګه به جوړي، پیزار به څنګه جوړي، څنګه به جوړي، مکان به ځان له جوړي، څنګه به جوړي، څنګه به جوړي، سورلی به ځان له جوړي. سورلی الله جوړ کړي، والخیل والبغال والحمیر لترکبوه وزینه. الله یې ما تاسو له خره، خچر، اسونه پیدا کړي لپاره د ترکبو، خو لیکن ناسې په خر باندې یا په اس باندې یا په ټټو باندې سورلی آسان کار خو نه، هغې له به خیزه جوړی، هغې له به زین جوړی. ما یو ځل بغیر زینه بټخې لګي یو اس په واغېسته، ډېره مې خوښه شوه. نو راسور شوم پې ملکان ته چې روز یم دا دي نه بلکل پاخه شو، بیا پې نور نه شوم راتللی. دې له به زین جوړی. دارنګې نور ایجادات دي نوې نوې، دا ټول څومره ایجادات چې وینئ دا ټول علمونه دي، او د دې علمونو اسباب الله ورکړي. او بیا یو وخت راشي چې هغې ترېنه واخلي، هغه محکمات دي بس اوس ریټایر شوي، ټول زمونږ د کار نه. دویم داسې علم چې هغه د انسان د خپل منزل وښیي، دا منزل څه دی. لکه شعوري طور سره انسان چې بالغ شي نو بازار چا سوچي لکه پرایمري والا مخې ته میډلي او هغه مخې ته هایي او هغه مخې ته کالجي. اوس خو پکې نور هم ډېرې ادارې جوړې شوې، زموږ وخت کې دونه نه وي. بیا پکې یونیورسټي او بیا پکې نورې خبرې. یونیورسټۍ ته چې ورسي یو ډګرۍ والي نه بیا حیرانې چېرې اوس نوکري پکار. نو که نوکري ورته میلاو نه شي نو دا ټول سفر دی هسې بېکار وګڼي. زه خو څه مې ځان ستړی کړ. ایسا ہے نا رشتہ ویدا سے نا خواری کا ہوگا نا، پرائمری کے، مڈل کے، ہائی کے، کالج کے، یونیورسٹی کے نقل نیم کړي، درس به کړي، ډګرۍ هم واخیستې، لیکن دته نوکري نه ملایي. نو دی وایي ما دا ټول سفر هسې و، هسې مې ځان ستړی. یو عالم و میلمه راغلی، فوجي کرنل و،
عالمان الله والی چې هغه د انسان توجه اخواړي دیو جن لقمان حکیم مخبل بچی ته نصیحت کو چې اهل دل خلق سره بچی کینا او قرآن مونږ ته آداب کولی چې لا تکونو کالذین نسوا الله چې الله یې رکړی دی دیړو په خیال کې هم نه راځي چې دا ما سره سوي دا ما الله راکوي د خلکو نه ځان ساتوي نو تپوس یو که زوی ورسره وي دا څه کار کوي دا سکول وي سویم کې لسم کې بیا څه کوي بیا دولسم بیا څوارلسم بیا فوج کې کمیشن والی یو میجر شي بیا به څه شي بیا به دا شي دا شي بیا به څه شي بیا به جرنیل شي نو بیا به څه شي بیا به ریټیر شي بیا به یې سم شي تی والا هسې به څونه اوږده راته یې مونږ دا دی هسې به یې سم نه دی غریب دی نو په کړو کې چولې موږ دا دی هېڅ محنت هم نه کوو بس هېڅ هم نه بلکې موږ ډېر ولیدل چې خودکشي وکړو چې ما دونه سفر څه شي لو ما دونه ځان ولې ستړی د انسان منزل څه شی دی چېرته روان دی دا علم دا دنیا کی چا سره نه تواسین تلك آیات القرآن و کتاب مبین هدى و بشرى للمؤمنین الله وی خبردار زید ټول ګورې زیم ما سره څوک څوک نشي جنګولی او سین مخکې د فرعون او د بلقیس بادشاهي پکې ذکر ده نمل دی سورې نمل چې دا دونه لوی لوی بادشاهۍ ما غورځولي دا په دعوت غورځېدلي نه د چا په بمونو نه یې غورځېدلي کفریه طاقتونه په دعوت غورځي فرعونی او نمرودی تسلط دا په دعوت ساقط دی بل لار نه بیا ورپسې وایي دا آیاتونه دي داسې د قرآن آیاتونه دي دا به لوستل غواړي دا خلق ګوري نه مطالعه نه کوي دا به لولي او دې کې ستا دپاره رهنمایي ده دې تا ته خپل منزل ښیي چې ته کوم خوا روان یې وبشرى للمؤمنین دیو جنا مومن په هیڅ حال کې خودکشي نه کوي دا او تصور نشي کېدی چې مومن خودکشي وکړي زما د الله په ذات قسمي لکه څنګه چې دنیا والو ته په خیستو خوراکونو کې لذت محسوسېږي داسې مؤمنانو ته په سخته ګرمۍ کې د روژو د تندې لذت محسوسېږي او لکه څنګه چې دنیادارو د دنیا په ډېر راحت آرام سامانونو کې اگر جشتنه خو ظاهر داره دغه بس لذتي داسې کرول چند زیات لذت مومن ته په هغه تکلیف کې ملاویږي چې کوم دته د الله طرف نه راغلی د خودکشۍ خو تصور نشته بلکې حدیث کې راځي الله فرمایي زه د مؤمن په یو وخت کې ډېر ګډ وډ شم ګوره الله تعالی داسې تعبیر کړی دغه دپاره د هغه ډېر انتهایي محبت دی موږ ته تردد را باندې راشي زما مؤمن بنده ځان مرګ نه غواړي او
زه غواړم چې مړی کوم ځان ته راولم څوک مړی کوم او څوک مړی نه تردد کې مواجه نور مال سکولو دې لپاره الله رب العزت یو نظام چلولې د انسان د تعلیم لپاره د انبیاء علیهم السلام هر نبی علیہ السلام د خپل منزل خولې د آخرت ته روانه کیف تکفرون بالله وکنتم اموات مړوي فاحیاکم ما ژوند کړل ثم یمیتکم بیا وجنم ثم یحییکم بیا ژوند کوم ثم الیه تحشرون دا هغه تور دی چې ورشه نه فاما من اوتی کتابه بیمینه عمل نامه او تقسیمی چاته په خلاص کې عمل نامه ملو شو فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا الله دې سره به آسان حساب آسان حساب څه کوي دته وایي چې بندا دادی کړي او زما معاف بلکې خلکو ته هم نه خیم چې زما دې بنده دا چل کړي په منبر ناستم د زړه خبره درته زما اوس زړه صرف یو شی غواړي چې دا باقي جنم سره د بتنهایي کې په جړه کې تیر کړي په ځان مو جړلې چې 50 کال تیر شو چې مو علي ا دې ظالم یو خبره من را ډیر سره یوم نه مني مون خپل خیر خواه نه پیژنم خیر خواه څوک هم څوک خپګي زمای په الله قسم دې الله چې تاسو سره کوم مینا د دې انداز جبريل نشي لګو وسو لګا او الله د نبی چې د خپل امت سره کوم محبت دې نذیر نشي تر الله رب العزت مائی فاما من اوتی کتابه بیمینی فسوف یحاسب حسابا فضیل رمضان رسالے کی لکلی کہ اللہ فرمائے زما بندگانو ترسو چتاز زما خیال ساتے نن موږ د دکان او خیال ساتو چې خراب نشي پټي خیال ساتو د دفتر ساتو او د الله د دین طرف ته سوچم نشي فرمای زما بندگانو چې ترسو زما خیال ساتي زما په خپل عزت قسمی زما په خپل جلال قسمی زما په خپل وی شان قسمی زماره په خپل ربوبیت قسمه چې زه به تاسو شرم د کافرو منځ کې مخکې ونه شرم او اس محبت کا کوئی انداز ملائک په دومره لوی رجسټر وړي د ګناهونو الله به دا ولا په نیکو بدل قد بدلت سیئاتکم حسنات واما
واما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا او خپل خاندان ته واپس دی او ډیر به خوشاله. واما من اوتي كتابه بوراء ظهري من وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا. چاته بغس لاس کې عمل نامه ملوشي دی به د غوي پشان رمباړي وي یدو صبورا ځان لبد تباہی غواړ الله ما تباہ ويصلى سعيرا او داسې اور د بننوزي چې د دنیا اور دا غینه او یا چند زیات یخ دی. دا ولې انه کان فی اهله مسرورا تخپل منزل یې کړو. دیو جن الله تعالی عظیم مهرباني وکړه او د امت د تعلیم لپاره انبیاء علیهم السلام یو سلسله چلو. په خلاص کې د عملنامې لپاره اول شرط دا دی، اول شرط چې د دنیا نه د لا اله الا الله د یقین سره دا اول شرط. کله دا اول سوال نو طول پرچے پیلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله وی چې عمل نامه کې فضل کې ایمان ورونه نو کار څونه نیکه وروړي، کعبه جوړ کړو، مسجدونه جوړ کړو، نیرونه کنستیو، پاټلې غزولې، لوی له هسپتالونه چلولو، ډېر خلکو سره همدردي کړې. الله فرمایي زور هغه نه جوړ کوم وابلو ایماسیت بیا هر نبی علیہ السلام وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا. مانن غختل چې د دوه خبرو په ځان او پتا ته یو وظیفه وکم. نن موږ متاثر کیږو، اخبار ګوره متاثر شي، دایجس ګوره متاثر شي، یو کتاب دیو غد متاثر کړي. د دعوت تبلیغ مرکزی خبره بس دوی، هر مسلمان بدا منی چې جون په مال نه جوړي، په اعمال جوړي. جون په مال نه جوړي. که په مال جون جوړې دي نو قارون اوسم بزمګه کې خخ روان او د امام بخاری د قبر نه د عطر او د مشک خوشبو روان. په مال جون نه جوړي. مال زما غلام دی، زه د مال غلام نیم. مال به مال سپیزار راکړي، مال به لباس راکړي، مال به مکان راکړي، مال به سورلی راکړي. دا زما غلام دی، زه د غلام نیم. نن مونږ لا اله الا الله وایو، خو رب هم پیسې ته وایي.
زمونږ شاکر الله ماسټر سره دا غریق رحمت کی اب اکثر بیان کوي دیتے روپے ویلا روپے نه اصل کې روح پیری دا دې روح غذا ګرځیدل او د معاشرے نے ایمان خو سکھے تقوا خو سکھے خدا کی قسم میں تو دیکھ رہا ہوں د معاشرے نے انسانیت ہوئی الذين يتبعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون کوم خلقو قطر رحمی وکړه مال ته په پلار ترجیح ورکړه مال ته په ښځه ترجیح ورکړه مال ته په مور ته په مال ترجیح ورکړه مور د خپشي خو چې مال مې کم نشي ورور دی دشمن شي خو چې مال کم نشي گاونډي مې د پردي شي خو چې مال د لاسو نه خدا کی قسم دا د مؤمن توهین دی دا مؤمن شان نو د دې دعوت بچلو زندگی په اعمال جوړي په مال نه جوړي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه الله فرمایي چې زما شي دی به خوشګوار ژوند تیري او دې چې دنیا نه رستدي نو خپل نه پردیبم جاړي او انسانان نه قسم دې زناورم پسې جاړي او زناور نه زمکه اسمانم پسې جاړي او تر دې یو صحابي سعد بن معاذ دلته ساور کی او تبر عرش ربي 70,000 ملائک جنازې لراځي عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو جنگل فقیر نه دی د لکونو مربمیله بادشاہ دی او خپل منزل پیژندلې بادشاہي دې منزل جدا نه کو ان د زنګدان وخت کې ملګرو ته وی دا چې خلق وینم چې نه انسانان دی او نه پیریان دي ما دې نه مخ کې چرته نه لیدلې او پرې او قتل او مسکی شو اروح پروا او چې چا د ایمان خواري نه کړ ایمان وسره نشته الله فرمای پما بکت علیهم السماء والارض نفس زمکو جلو نه پکې او په اسمانو جو کې چې دا مردار دې نو یدرس پیرتوب نه مخلص تمره معزز مخلوق دون اشرف مخلوق دون قیمتي مخلوق لان کباړي شو وصل ملګری باندې او الله ذات کولمه دې لاس ته کړی الله دا ستا په موږ سونه مینه ده دی یو لاس ته یو ګوره چې څنګه خپل جوړ کړي څومره کمالات له په یو لاس کې ولځي امام ابو یوسف چیف جسٹس تھی ہارون رشید د بادشاہ روڑے ته یو ځای ناست دی هغې چمچې کېښودې خوراک به داسې و کاشوغو ماشوغو هغه په لاس خوړه نو هغه ورته یې ولې دا ګناه دی نه ګناه نه دی خو هذه کرامه الله ما له عزت را کړی ولې دا رد کړم لقد کرمنا بنی آدم کی مفسرین لیکلی دي چې دا واحد د انسان عزت ته
چې دې په خپل نه راوچتي دې په لاس کې راوړي دا سیوي ګوري ډېر په عزت او اکرام سره په خپل زمونږ دې ته هم سوچ نشته چې په دې خو بسم الله خو ویل پکار دي دیارونو دویمه خبره ما دا کوله چې موږ له دې وظیفه او یقین پکار زندگی په مال نه جوړي په اعمال جوړي د اعمالو تعلق د اندامونو سره د اندامونو تعلق د زړه سره دی زړه بادشاہ دی چې تر څو زړه نه بدل شي اندامونه نه بدلي د سترګو کتل نه بدلي د غوږونو اورېدل نه بدلي د دې خوندونه دي کتلو کې یو لذت دی اورېدو کې یو خوند دی ژبه کې د ذایقې د څکلو لذت دی دا ټول خوندونه د دې نسبتونه نه بدلېږي څو پورې چې زړه نه دی بدل زازان لګیا دی رباب غږوي عبدالله بن مسعود په لار تېرېږي هغه خپل غوږونه بندوي ولې هلته ورته خلک ګډېږي دونه خوند یې ورکړی او ده باندې داسې بد لګي لکه ګندګي چې غوږ ته راشي دا فرق کم دی نه شروع دا دې ځای نه شروع دیو جن انبیاء علیهم السلام د هغې د محنت موضوع د انسان سترګې نه وي د انسان سترګو ته تعلیم ورکولو بېشک د محنت موضوع د هغې د انسان زړه الا ان فی الجسد مضغه خبردار غور سره وره د انسان په بدن کې یو ټوکړه د غوښې اذا صلحت صلح الجسد كله کله دې روح سم شو فلا اله د جارو کو چې ته پیدا کړې ملای